بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا د سورۃ بقره آیت نمبر 31. د دې نه مخکې الله رب العالمین د انسان د پیدایش حکمت بیان کو چې ما په دې دنیا کې انسان د سر لپاره پیدا کړل او د خپل خلیفہ جوړ کړل. او بیا فرشتو الله رب العالمین نه تپوس کو چې الله دې حکمت سره د فرشتي د انسان ولی پیدا کې مون خو ستاسو تقدیس او ستاسو پاکي بیان او حمد بیان او نو الله رب العالمین تعالی جواب ورکو چې انی عالم ما لا تعلمون. زه پاغه سبانی پوهیږم چې تاسو پاغه باندې نه پوهیږئ. په دې ځکه الله رب العالمین بیا د انسان شرافت ذکر کوي په آیاتونو کې چې انسان لا الله رب العالمین څومره شرافت ورکړی دی، څومره عزت ول ورکړی دی. نو په دې ځکه الله رب العالمین اصل کې علم ورکړ انسان ته. بني آدم علیه السلام ته الله رب العالمین علم ورکو د ضروری سيزونو. دلته الله فرمایي کنه چې وعلم آدم الاسماء كلها. الله رب العالمین انسان لا آدم علیه السلام لا د ټول سيزونو علم ورکو. او د کلها نو علما فرمایي چې دینه مراد هر هغه سيزونه چې هغه ضروری سيزونه د هغه علم ورکو. علم محیط د چا سنشته، د الله نه علاوه پوره علم د چا سنشته. خو انسان له الله دومره علم ورکړل څومره چې داغه ضرورت دی، څومره چې هغه ته ضرورت دی. لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې انسان له الله رب العالمین په دې دنیا کې چې داغه سره متعلقات دي داغه علم ورکو. داغه نمونه وته خودل لکه دا غر نومه وته خود وس کړه غر دا نوم مونږ ته نه ما چې لکه د الورډ سیس چې ولاړ ته غر وای. نو بیا به مونږ چاته څنګه وای چې لکه غر څه شی دی، څوک هم د لاس نیول چې دا سیس ته یادومه دا به څومره مشکل وای. خو نو مې ته خود چې لکه ته غر وای د الورډ سیس چې ولاړ ته څه وای غر وته وای. دغه شان د نور سیزونه دي. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العالمین د آدم علی السلام ته هر هغه سو خودل چې د انسان ضرورت احد القصعه والقصيعه تر دې پورې چې الله تعالی کاسینو مو خود سمسه مو ته خود راځي ضرورت دي. دا وتا دا په دنیا کې تاسو ملاويږي دا وستا پلاني ضرورت ته پاره ای او دې بدا د فواید. نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین دغه ذکر کوي. او دا چې کله آدم علی السلام ته خودل نو آدم علی السلام دغه چونکې د آدم علی السلام خو انسانو دغه په فطرت کې دغه سيزونه شاملو. نو هغه ته یاد شو فرشتي موجود هغه ته الله ویل او فرشتو ته یاد نشو ځکه هغه په فطرت کې نو. لکه د ایلی بچی ده، نو ایلی بچی چې غټ شي هغه ته څوک نه و چې ته په دې اوبو کې لامبو وهه، خو هغه فطرتن په دې اوبو کې لامبو وای. هغه په فطرت کې دا شامل ده. د انسان په فطرت کې دا شامل او چې لکه کاسه څه ته وای، سمسي څه ته وای، غر څه ته وای، او بس ته وای، خوراک څه ته وای، زنانه څه شی ده. دا د انسان لپاره په دې کې څه فواید دي. ځکه دغه سيزونو کې چې کوم نه فرشتو دغه فطرت دغه نه ده. نو انسان آدم علیه السلام غار څه زده کړو، فرشتو ته یاد نشو. نو الله رب العالمین بیا هر سره مخې ته کړو. فرشتو نه تاسو کوی دي شلوګي دا د دې سيزونو باره کې ما تاسو ته علم ټول لدرکو، تاسو بیان کړو. وځي شلوګي دې سيزونو نمونه ماته وای. نو فرشتو ته نو معلوم آدم علیه السلام ته الله وې ته وته وای دیو ته وخایا. نو آدم علیه السلام دا ټول سيزونو نمونه استوي. نو الله وته وای چې ګور تاسو سماویل چې زه په هغه سبانه پوهیږم چې تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. نو دې آیتونه معلومیږي چې انسان چې کوم دی دا چې کله خپل ځان پیژني د فرشتو نه انسان غوړه دی. په دې وجه ورسره براشي ان شاء الله سبا پر نور آیتونو کې چې الله رب العالمین او تبیا فرشتو ته حکم وکړي تاسو ته سجده وکړي. دا په دې وجه باندې چې الله رب العالمین انسان لا علم ورکړي. نو دې آیتونو کې الله فرمایي چې وعلم الله رب العالمین تعلیم ورکوي خود آدم علیه السلام ته الاسماء كلها ټول نمونه، یعنی کوم چې ضروری سيزونه دي. نو معنا دا چې کبر دي، کوز دي، ک جوهر دی او ک عارض دی. معنا دا چې مثلا د تبه ده، نو تبه غوڅو کې نه روح دی، روح څو کې نه خود دې ول الله علم ورک. لوګه دا لوګه همغه نه خو دې ول الله علم ورک. تند دا ټول سيزونه د فرشتو سنشتہ.
حسد دی بغض دی دا دنه په زړه کې دا څوکینی نه الله انسان له دې علم ورکو او که جوهري چیزونه دي چې دا موږ ته په دنیا کې ښکاری موږ ټچ کولای شو لاس له ورلو شو دا څنګه ته ټول الله رب العالمین او خدای زکه دا د انسانانو سره متعلق چیزونه دي ثم عرضهم بیا الله رب العالمین دا ټول چیزونه مخې تکړه دي فرشتو ته او د آدم علی السلام ته علی الملائکه ملائکه ته مخې تکړه الله تو فرمایل فقال والله تو فرمایل چې انبئونی ما ته خبر را کوي بیا اسماء یا اولای پنومونو د دې سيزونو باندې انبئونی ما ته خبر را کوي دې معنی دا نه چې الله رب العالمین غنتی نه پوي د نعوذ بالله من ذلک فرشتو ته چې ما ته علم را کوي نه دته خطاب الامتحان ویل کی خطاب التعجیز وته ویل کی یو څوک عاجز کول یعنی الله رب العالمین اصل کې د خپل مخلوق فرشتو نه امتحان د دې لپاره غوښ چې دا فرشتي په خپل پوه شي ګوره منګه د انسان نه غوړه نه یو او زمون سره غ علم نشته چې زمون په ذهن کې کوم څه دی چې را بس زمون څوک مخلوق نشي پیدا کېده نو الله ته وې فقال نو الله تو فرمایل چې انبئونی ما ته خبر را کوي بیا اسماء بنومونو هاولای د دې سيزونو چې تاسو ته مخې ته دي ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی په خپل داوا کې یا داوا خدا مراد دی چې الله رب العالمین را فرشتو عرض کړو درخواست وته کړ چې الله را انسان مو پیدا کړو دا په فساد خوري په دې ځمکه کې نو الله تعالی چې په دې خبره کې تاسو رښتینی تاسو د دې سيزونو ماته نمونه راوخی انسان تاسو نه غوړ دغه ته یاد د ذکر سره غن ته پوس کوي بیا او یاد دا چې د فرشتو سره کې دا خبره کړو چې لا يخلق ربنا اکرم علیه منا چې الله رب العالمین زمنګ نه مخلوق چرته پیدا نه کړي د یو بل سره دا خبر ډیسکس کړو نو الله ته خورڅ پته و او دا مې چې الله زمنګ ډیر عالمان نه پیدا کړي چې ورته سره ډیر علم ور سره نو الله ته دا وخدل چې ګور انسان تاسو نه ډیر عالم ده ډیر پوهه ده ولهذا الله ته ذکر چې ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی قالو نه دې پرشتو وې سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا من ته علم نشتا زمون سره علم نشتا په سبانه نه پوهیږو د دې څنګه امام قرطبی ابن جرير رحم الله لیکلی چې په دې کې اصل کې د الله رب العالمین د شي پاکی بیان دا چې د الله نه علاوه هیڅ کوم په غیب باندې نه پوهیږي دا یې په سيزونو غیب په سيزونو په پټ سيزونو باندې الله نه علاوه څوک نه پوهیږي اجر کاهنان واجی در موږ په غیب باندې خبر شو الله را دا فیصله کړو الله دا فیصله ټول دروغ دي کاهنان جادوګران ادا پاړوګران دا ټول دروغ وای دا غیب نه څوک هم نه دي خبر ځکه پرشتي ته نه دي خبر پرشتي الله بهترین مخلوق دی هغه هم ته پته نشته یا الله سوا دا نه چې تا مت علم را کړل نو یې چاته نه دي پته نشته سبحانك پاکی د تعالی الله علم لنا من ته علم نشتا الا ما مگر علم د علم تنا چې تاسو ترا کړل انک انت یقیننت العلیم په ذات الحکیم او حکمت والا ذات علیم علم نفس په ته ویل کی علیم حکیم هغه چاته ویل کی چې حکمت کارونه کوي لہذا د دې خبر نه دا د دې آیت نه دا خبر معلومه شته الا ما علمتنا پرشتي و چې زموږ ساغه علم دی چې الله تعالی لرا کړل ودین دا خبره معلومه شو چې دا باس خلک چې واجی شیطان د فرشتو استاد دا خبر صحیح نه ده غلطه ده ځکه فرشتو سو وایي موږ ته الله رب العالمین حق علم د چې تارا ترا کړل ورناغي به دي سوي چې الله موسی علم ده چې شیطان الله کړل خو شیطان ولا نه ور کړل الله ولا ور کړل او د قران او د حدیث نه دي معلومیږي چې د فرشتو اصل استاد چې کوم نن دا جبرئیل امین ده جبرئیل امین د الله رب العالمین نه علوم راوړي د فرشتو ته بیانې د نور فرشتو ته بیانې هغه بیا په دنیا کې خوره او د هغه احکام مطابق هغه بیا ژوندۍ تیری نو لہذا دین دا خبره معلومه شو چې د فرشتو استاد شیطان نه ده انک انت یقینن العلیم مبواد الحکیم و حکمت والا ذات قال نو الله رب العالمین بیا فرمایل چې فرشتو کله عجز او عجز ښکارا کړه چې یا آدم و آدم انبئهم و خیاد فرشتو ته بیا اسماءهم نمونه دي سيزونو داته چې کوم ما صدر خوللی فلما انباهم نور کله چې هغه خودلې فرشتو ته بیا اسماءهم نمونه دي سيزونو قال الله تو فرمایل فرشتو ته علم اقول لكم تاسو تمان ویلی انی اعلم چې یقینا زډیر پوهیږم غیب السماوات په پټو سيزونو باندې هغه چې په اسمانونو کې ولا ورځي پزماګه کې د الله نه پټ نه دي خو معنا چې تاسو نه کوم پټ سيزونه دي نو پاغم ز پوهیږم او کوم چې ښکار دي تاسو ته نو زم پاغه باندې پوهیږم د الله نه خو پټ نشته قدر انسان په نسبت سره وای وعالم ز پوهیږم ما باغ باندې تبدون چې تاسو ښکار کوي او ما کنتم تکتمون چې تاسو پټوي تاسو پټول بزلونو کې
ما كنت ما تبدون غس چې تاسو ښکارا کوي. نو دینه مراد هغه آیات ته چې مخکې د فرشتو الله ته ویل چې تجعل فیها من یفسد فیها، آیات هغه خلق پیدا کړي چې په ځمکه کې فساد کوي. دا ښکارا خبره کړو الله ته چې دغه نمزه خبره ما پدیم پوهیږم. او د پټو نه مراد هغه چې تاسو پټوي شیطان چې کومه تکبر په ځړ کې پټ کړو. ځکه په دې وخت کې خو شیطان او فرشتو کې شامل او کنداغي په جماعت کې وو. نو الله چې د شیطان په ځړ کې چې کوم تکبر نو الله ته خبرو، نو الله ته چې دینه زه خبرو ما یا د فرشتو دا خبر نه چې مخ کتاب سمازي کرو کو چې فرشتو چې زمونږ نه اکرم او عزتمن مخلوق الله نه پیدا کړي. الله ته چې په دغه پټو باندې په ښکارو ټول